ول یو خلیفه ورته وویل چې څه کیسه ده؟ ده ویل د خدای یو لوی ولي الله دلته ناست ده، هغه چې د خپل شیخ رابطه ونیسي د ما د زړه نه د خپلو شیوخو ټول کې یو ذات مکمل بني. ده ویل موږ چې راغلل چې اوم کور په جومات کې یو طالب ناست سر یې ښکته زړه ولي راپورته مو کړو. ورته وویل څنګه یې؟ ده ویل وظیفه کوم. موږ د کومې طریقې سره تعلق لري؟ ده ویل د نقشبندیې سره. موږ د چا مورید یې؟ ده ویل د حضرت اقدس حضرت خلیفه دین محمد سره چې زه په خپله باندې معذور یم، لیکن چې ته کله سترګې پټې کړې د ما د زړه نه د خپل شیخ یو ذات را ټول مکمل راغلی. داسې اولیاء الله رب العزت موږ ته استرا کړي. دا نن دومره خلک چې راغلي دي، حضرت سالمانه خفه کېږي نه، هسې یې ما ته ماخستان ټیم راکړی دی، اوس خو شپې شکر درلودې راغلي دي. ما هسې یو سوچ کوو، یو وخت کې داسې وشول د چین او د هندوستان د یونان په مابین کې مقابله راغله. چا ویل چې دغه چین چې کوم ده دا په دا نقش و نگار کې ډېر په مخ ده، او یونان وویل چې نه موږ چې کوم یو موږ په نقش و نگار کې ډېر په مخ یو. د وخت بادشاه راولاړ شو، داسې دیوال لکه دا جومات په مابین کې پرده وځړوله، یو طرف ته یونانیان دا پرېښودل، بل طرف ته یې چینایان پرېښودل. ول تاسې دواړه نقشونه واچوئ، په اخر کې به موږ راځو فیصله به کوو چې هر چا هم په دې دیوالو باندې څه نقشونه جوړ کړي وو هغه ته به موږ انعام ورکوو. کال پرته په دغه کار باندې لګیا وو. کال وروسته چې کله بادشاه راغی دا پرده یې داسې لرې کړله چې چینایان دا د چین والاو ته یې وکتل، یو داسې عجیبه نقشونه یې جوړ کړي په دیواله باندې چې باچا داسې په تحیر کې ورته ولاړی، ورته حیران شو. خو چې کله یې مخ دا بل طرف ته واړاوه چې ویې کتل بعیني هغه نقشونه په دې بل دیوال باندې هم جوړ بل دیوال باندې څه سي وو؟ چینایان په لرګیا وو، رنګونه یې لګول، لیکن د یونان والا ولاړ شو دا دیوال هغه هر څه چې له ده سره ول هغه یې ټول خپل ځان ته راجلب. که موږ داسې همدغه رقم د دې خپل شیخ لپاره دا خپل زړونه صفا کړو نو الله رب العزت به د ده د کمالاتو اثر دا خامخا د مولې تا په خوله کې ښکاره کوي، په لاس کې به یې ښکاره کوي، حتی د وجود په ټولو اعضاو کې به الله رب العزت هغه شیان ښکاره کوي. خو که د زړه تصفیه نه وي، خالي صرف د زور ازور هېڅ به هم نه وي، ولاړ به سې را به سې ولاړ به سې، لیکن ذکر کوم خالي صرف یو واقعه دا سره وره. یو ملک په دې ملک باندې چا بادشاهي نه کوله، کښتۍ را روانه ده، یو ببرساره یې پکې ناسته، کپړې یې شلېدلې دي، سر ببر ده، لاسونه یې تڼاکې دي او سپېره ده په خاوره ولاړی ده. دوی ټینګ ونیو، د اردو خیر څه جرم یې کړی ده؟ چینه و، هغه د دوی د خزانو ټولې چاوې یې راواخیستلې، دا یې د مخ ته کېښودلې. ورته یې وویل چې اوس دا دې ته حکم کوه، هغه به په دې ملک کې نافظېږي. دا خزانې دا ټولې د تا دي، دا اسان دا د تا دي، دا سره او سپین دا د تا دي، دا غلامان او مینځې دا ټول د تا دي. دی ډېر هوښیار غلام و. ول زه ور په دې ملک باندې ګرځم، یو دوره کوم. ګرځېدو یو ځای ته ولاړی، یوه داسې شاړه علاقه ده، غیر آباده علاقه ده، داسې علاقه ده پایلټان دي، ډریوران دي چې دا کښتۍ چلوي، دا دې ټول راسي ماته، او چې د چا شوق دې دي وي چې زه لانچ چلومه دا دې هم راسي، زه به د بیت المال نه نوي لانچونه ورکوم. او څوک چې یې لري په کچ مې تړي دریاب ته مې غورځوي، زه که هر چا ونیولم بچ یې کړم او پلانې علاقه کې باغ ته یې ورسولم بنګلې ته، دومره انعام به زه مور ورکوم، سره او سپین به ورکوم. په دغه ورځ باندې دنیا لانچونه راغلي دي، ټول انتظار ولاړ دي، یو یې سیزې ونیسم، بل یې سیزې ونیسم. خدای په کټ تړلی ده چې کله یې راوړ شو وربل زاویه یو بختور په پلاس باندې ورغلی،
بس په تیزه باندې واخیست په خپل باغ کې پرېښود. دی راولاړ شو هغه ته یې غټ انعام ورکړو چې زه بس لاړ شم زما به باغ سره پرېږدم. ما په خبر مصر نشو خلاص نه یاست بکلی تاسو خالد ما خبره واورئ. او یوه شاړه مځکه وه موږ ته یې قرآن راولېږو چې ولاړ شئ په دې شاړه ځمکه کې اوس خپل باغ ولګوئ. په جنت کې درختې نشته، په جنت کې باغات نشته. ما تا به هلته درختې لګوو ګرځي دا به هلته اوسي په اعمالو کې ته اخلاص کوي. اخلاص به کله وي چې د حضرت بدر مشایخ سره بیعت وکړې په تا کې به اخلاص پیدا شي. نو د تا هغه کم اعمال هغه به موزون وي، تا به د الله د عذاب نه خلاصوي او د الله د دار ته به رسوي. دا خواته کلو ملګري دلته ځای ستا ګنجایش کړي د برېښنا کږوږه اسمان کې د زړه نه زړونو ته ورغلې لاره هر یو شیطان ته د اجل په څېر ده د تصوف قوي غښتلې لګوئ ځان د خدای په ذکر په ورو الله